بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة علی نبیه اما بعد. هغه شروع اهل سنت والجماعت اخیری موضوع د عقاید اخیری موضوع اهل سنت والجماعت هغه خدوخال بیان شوی وضاحت شوی. بیا په دې کې ودا چې اهل سنت والجماعت هغه دي چې هغه ټول زیات محبت الله سره وي، د الله باندې ایمان او دغه په احکاماتو باندې عمل، قران هغه د دین اساس او بنیاد غني، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سره مینه او محبت او دغه په سنت او عمل، او بیا دریم نمبر کې صحابه کرام. نو حضرت مفتی سے عنوان ورکي اهل سنت والجماعت او قران مجید. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه طرز زندگی او دغه د ارشادات او اتباع او د هغه پیروي اختیارولو باندې قران مجید ډیر زور ورکړی دی، ځکه انبیای کرام دغه مبارک زندګی هغه د الله تعالی د مرضیاتو نمونې وي. دلته سو آیاتونه به تور نمونه مفتی سی وی پیش کوو. اطیع الله والرسول، الله تعالی اطاعت وکړي او دغه د رسول اطاعت وکړي. اهل سنت والجماعت هغه د الله اطاعت کوي او د الله د رسول، که څوک د الله او د رسول په اطاعت کې لګیا دي نو هغه اهل سنت دي. بل ځکه فرمای و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، نه دی را لګلې منګه یو رسول مگر دې د پاره چې دغه په حکم باندې عمل وشي دی الله په حکم سره. مطلب دا دی چې رسول دې د پاره را لګل شي چې هغه چې خلک داغه نه د خپل ژوندۍ د دستور او طریقه معلومه کوي او پاغي باندې مضبوطی سره عمل درآمد وکي. بل ذکر ارشاد دی مې یو ته رسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول اطاعت وکړو یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د الله اطاعت وکړو. بل ځکه الله تعالی فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اے پیغمبر دوی ته وایا کچری تاسو د الله تعالی سره محبت کوئ نو زما اتباع وکئ، الله تعالی به تاسو سره محبت کوي. یو بل ځکه الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه دستور او طریقه د ژوندۍ طریقه داغي په خپلولو باندې زور ورکړی دی. فرمای لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخره وذکر الله کثیرا. ستاسو د پاره د الله تعالی د رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ کې بهترینه نمونه ده. دا هغه سړی د پاره چې هغه الله تعالی باندې په آخرت الله تعالی باندې دغه ایمان دی او د آخرت د ورځې امیدوار دی او کثرت سره الله تعالی یادوي. حضرت مفتی لیکي چې په دې آیات کې دا خبره معلومه شوه چې د حق لاره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوندۍ طریقه پای کې عزمت او استقامت هغه خلکو ته حاصلېږي چې د چا په الله تعالی باندې په آخرت باندې مضبوط ایمان وي او برابر د خپل ایمان د الله تعالی د ذکر او دغه د یاد سره تازه ساتي. بشکره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرز زندگی تر قیامت پورې د اهل ایمان د پاره خدا پرستانه زندگی نمونه ده. الله تعالی مونږ ټول هغه د قران او سنت مطابق مونږ ته د زندگی تیرولو توفیق دی راکړي. نو یو خبره خدا شو. دویمه خبره صحابه کرامو اهل سنت والجماعت کې هغه خلک هم دي چې الله احکامات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق تیروي او بیا صحابه کرامو دغه اجماعي فیصله واجب الاتباع غني او پاغي پسې زی نو صحابه کرامو اتباع هم ضرورت ده. حضرت مفتی صاحب فرمایلی او لیکلي دلته دي چې عقل او مشاهده او تجربه نه دا خبره ثابته ده چې عملی او فنی سيزونه هغه د ماهرین فن او ماهرین عمل غونه زده کولای شي. یو سړی صرف د کتابونو ډاکټر نشي جوړې دی، هغه به د ډاکټري کتابونه هم وای او هغه سره سره یو عملی ډاکټر سره به څو وخت تیروي چې دغه نزده کی. دغه رنګ انجینیر ډرایور وغیرہ صحیح ډرایور او صحیح انجینیر اله جوړې دی شي چې هغه دغه علم زده کولو سره سره د یو عملی انجینیر او ډرایور دغه شاګردي اختیار کی اله بدا کیږي. نو به هر حال زمونږ دین منز وغیرہ وغیرہ دا شینه چې راواخلي دا ټول عملی دي.
څنګه به ودرېږي خپې به څنګه دا کوي خپې ګوتې به قبلې طرف ته سیده وي سر به معمولی جوکاوي قبلې طرف ته مخه لاسونه چوجتوي تکبیر تحریمه به کمزه پورې لاسونه وړي ګوتې به په خپل حال کولاوي د غرنګي بیا باندې په کمزه باندې تړي بیا به چې کومه ګوري به کمزه کې په منځ کې یو پر رکوع کې باز ګناه نسی او ګوتې به مکمل کولاوي سجدي کې به مکمل ګوتې باندې وي خپل کې اتحیات کې په خپل حال باندې کینه به څنګه په اتحیات کې سجده به څنګه کې بدن بستا څنګه یو پاږي کې بهر حال ټول عملی سيزونه دي قربانی دا څنګه به سروي سملوي د مخ به کم طرف ته کم کم رګونه به کټ کوي وغیرہ وغیرہ عملی دغه رنګ حج دی عملی دی ثواب بسنګ کې به صفا مروه سعیده دغه رنګ عرفات وغیرہ مزدلفه نو دا ټول عملی سيزونه دي او عملی سيزونه عملی اشخاص نزدکیږي که صحابه کرام د درمیان نه لری کړی شي نو بیا د دین امارت به وغورځيږي لہذا د صحابه کرامو ضرورت شته دا عملی اشخاص دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه براه راست دوز دکړه کړی دا نو د دوی د غرنګي د تابعین او تبع تابعین هم ضرورت صحابي هغه مبارک حصې ته ویل کیږي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحبت اختیار کړی وي د ایمان او طلب په حالت کې او بیا هغه ایمان او طلب باندې دنیا نه جدا شوی وي او تابعی هغه چاته ویل کیږي چې هغه صحابي صحبت اختیار کړی وي او تبع تابعی چې هغه د تابعی صحبت اختیار کړي دا سه خلک نو د ټولو ضرورت شته دین کې دین عملی شری د عملی اشخاص نزدکی او دا ټولو دا عملی اشخاص دي لہذا دونه ما دین هغه زده کولای شي الله تعالی دې موږ تاسو ته صحیح ایمان او عمل را نصیب کړي